خو میلې ته راغلیو په څاروو پسې د قربانیو خو د قربانۍ څاروي سږ کال په میله کې کم دي، ریټونه ډېر زیات دي، نو په دې وجه باندې ته موږ بیرته واپسي وکړله. د پروسکني په نسبت باندې د 1.5 لاکھ غوا مال په 2,20,000 یعنی 60-70 هزار روپۍ پی مال د پروس کال نه ګران دی. سږکالني کال باندې هر مال 70-50 هزار 60 هزار روپۍ د پروسکني نه ګران دی. سږ کال ډېر زیات مهنګایي ده نو مالونه خو ډېر راغلي او ښایسته ښایسته مالونه راغلي پنجاب نه مونږ خو یو واخیستله او بس دې ملګري له ګرځو نو لګیا اوس منډه ترلو ما خو په 2,10,000 روپۍ باندې واخیسته. یاره دغه شانې مال پر اوس کال په 1,60,000 1,50,000 کې به میلاوېدو نو دا 50-60 هزار روپۍ فرق دې وجې نه راغی چې مهنګایي ده او ډېر ګران دی او مالونه ښه ښایسته راغلي پنجاب نه هم راغلي او مسله دا ده چې ریټ یې ډېر های ګران دی نو دې وجې نه خلک کوشش کې دی او ډېر مشکل سي اثر دی نو الله دې رحم وکړي. خل حالات وګورو نو ډېر زیات خراب دي په وجه دي چې په دې سیز باندې کوم ټیکس نه راځي دا کوم ساتونو موږ د خپل کور د وجه نه ساتو په خپل کور کې خپل ضرورت پوره کوو چې کوم زموږ د ضرورت نه پالتو شي به موږ هغه مالونه د قربانۍ لپاره خرڅو کوم دا دلته کې میلې ته موږ ګورو چې دلته کې سورم ساروي نن راغلي نن کوم سوچو کو نن د ټولو نه اهم ورځ زموږ د لپاره خو مال دا خستو قابل نه په دې کې په وجه دي چې غریب سړي د وسنه دا نن بهار دی نن چې ما کوم ځای کې مریټونه وکتل په کوم ځای کې د 13 کال په نسبت کې سږ کال سره زه هغه کمپیر وکم نو پاغي کې ډېر ډیفرنٹ دی ډېر زیات فرق پکې دی ریټ یاره ما ته مشکله ښکاري ځکه چې پروس کال چې موږ هلته کوم ریټونه چې کلو 45,000 او 40,000 او 50 او دغه ریټونه وه سږ کال هغه څاروی په 1,20,000 او 1,10,000 نو مشکله یاره که څوک څاروي والي زما خو یقین نه راځي.